روز او شپه یو کړل او الله نه دعاګانې وغوښتل او د دعاګانو په وجه باندې تقدیر بدل شو. د هغه تقدیر د بدلېدو په وجه باندې موږ یو حتمي فیصلې ته ورسېدو. موږ د اوتروډ نه هم 35 نواله تر 40 پورې افراد مشران مو غوښتي دي اضافي د دې نه فلان 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 په دې وجه په دې وجه په دې دا فیصلې شوې دي چې کوم ځای کې عدالت کې کیس دی هغه کیس هم ذمہواری د جرګې باندې دی چې هغه به انشاءاللہ تعالی خریږي. تو دونوں اقوام نے بما چھوٹے بڑے سب نے ہاتھ اٹھا کر ایک آواز میں کہا کہ اتروڈ اور کالام کے لوگ بائی بائی. کم محنت چې جرګې کړی دی د جرګې سره برابر دواړو فریقینو زموږ سره په دې جرګې کې تعاون کړی دی او زه د کالام او د اتروډ د تمام مشرانو د کشرانو د تورسرو شکرګزار یم چې دوی روز او شپه یو کړل او الله نه دعاګانې وغوښتل او د دعاګانو په وجه باندې تقدیر بدل شو. د هغه تقدیر د بدلېدو په وجه باندې موږ یو حتمي فیصلې ته ورسېدو او هغه حتمي فیصله اوسه پورې موږ هغه محفوظ کړی دی او انشاءالله تعالی د جرګې په مشونګه د اوتروډ نه هم 35 نواله تر 40 پورې افراد مشران مو غوښتي دي اضافي د دې نه دغه رنګې 35 نه 40 پورې موږ د کالام د قوم نه غوښتي دي چې خپل مشران تاسو راکړي هغه ځای مودونه بل ځای مودونه بدلېدي هم شو بدلېدي هم شي او انشاءالله تعالی موږ به سبا له تفصیلی خبره باندې خاکه به موږ پیش کوو چې فلان 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 په دې وجه په دې وجه په دې دا فیصلې شوې دي او موږ به دغه نقل به فریقین ته به قطعا هېڅ چا ته به چټۍ به هم نه ورکوو تر هغو ته پورې چې کم فیصله شوی دی او دواړو جانبینو په هغه باندې تعمیل نه یې کړي نو موږ دیو له څه چټۍ یا څه نقل بلکل نه ورکوو. په دې وجه باندې انشاءالله تعالی سبا کوم خدشات کوم توهمات پاتې وو هغه به انشاءالله تعالی رفع بشي او سبا به انشاءالله تعالی ښه خوش خبري دواړه فریقین به انشاءالله تعالی په دې باندې به راضي کړي. مولانا صاحب یو سوال دا دی چې دغه فیصله چې کله وشي حتمي فیصله چې دواړو طرف نه وشي نو بیا سرکار په دې کې به تاسو ملسپي بیس کوئ او د سرکار نه هم څه دسخطي به دې کې پکاري او چې کله او که چېرې کله مونږ زمونږ په دې شرایطو باندې دواړو صحیح اتراو شو دواړه فریقین نو هغې نه پس به مونږ هغه رجسټریشن متعلقه کم مجاز حاکم وقت چې دی د هغې نه انشاءالله رجسټریشن به اخلو او هغه بیا به مونږ به وړاندې چې کوم ځای کې عدالت کې کیس دی هغه کیس هم ذمہواري د جرګې باندې دی چې هغه به انشاءالله تعالی خارجوي. زه د خپل د کالام قوم د طرفه د اوتروډ قوم د طرفه او د ټول د پښتون کم نړۍ خلک چې دی هغو د طرفه د حضرت مولانا ګلنور شاه صاحب چې د هغه د جرګې قاید او روح روان و هغه په قیادت کې چې هغه کم جدوجہد وکړو کم محنت وکړو کم دواړه قومونه یو ځای کړه نو هغو ته او هغو ټیم ته خراجتحسین پیش کوم او ورسره دې کې انشاءالله العزیز هیڅ شک و شبهات پاتې نه دی ځکه چې د کالام نه 1500 خلک کم چې د هر یو کورنۍ سربراہ و هغو خپل مختیار په ریټن باندې باقاعده جرګې ته غیر مشروط طور باندې ورکړی دی. داسې د اوتروډ 1200 خلک غیر مشروط طور باندې دیو له اختیار ورکړی دی چې دیو کم فیصله وکړو څنګه قسم دیو فیصله وکړو نو بیا تپوس پرسان نشته او هغه فیصله کالام قوم ته منظور ده او اوتروډ قوم ته منظور ده. اوتروډ کے 35-40 مشران اور کالام کے 35-40 مشران بشمول میڈیا والا جہاں بھی میڈیا والا میرے یہ بات سنتے ہیں وہ ان کو بھی درخواست ہے کہ میڈیا والا بھی آ جائے اور کالام اور اوتروڈ کے مشران بھی اور ہم مولانا گلنور شاہ صاحب کے قیادت میں انشاءاللہ وہ فیصلہ سنائیں گے. بالکل جی اسی وقت مولانا گلنور شاہ صاحب نے پوچھا تمام قوم سے دونوں اقوام ادھر ہی کھانے میں بیٹھے تھے
मौलाना गुलनूर शाह साहब ने एक आवाज़ पे कहा कि हाथ उठाओ, हमने जो फैसला भी सुनाया आपको मंजूर है। तो दोनों अक़वाम ने बमा छोटे बड़े सब ने हाथ उठाकर एक आवाज़ में कहा कि उतरोड़ और कालाम के लोग बाई बाई।